بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم هومیوپیتیک ډاکټر طارق محمود دی او زما تعلق د رسالپور KPK سره دی. د تیر 2 کالو راځي زه د محمود هومیوپیتیک کلینیک په نوم باندې پریکټس کوم. په دې تیر 2 کالو کې مختلف قسمه مریضان چې کوم دی راغلي او په وته په هومیوپیتیک دوايانو باندې علاج کړی دی او الله پاک کړی دی. د محمود هومیوپیتیک کلینیک د پیج نه موږ اکثر په یو بیماری باندې ډسکشن کوو. په یو بیماری باندې چې کوم دی نو مختلف قسمه انفارمیشن تاسو سره شیر کوو. نو نن چې د کوم بیماری باره کې موږ ډسکشن کوو، د کوم بیماری باره کې تاسو ته انفارمیشن درکو، نو هغه چې کوم دی نو د ګردې کاڼي یعنی کډنی سټون دی. ټیک دی جی. ډیرو خلکو ته دا تکلیف وي، دا مسله وي چې د هغې په ګرده کې کاڼي وشي او هغې باندې ډېر زیات سخت تکلیف ده درد وي او بیا چې کوم دی نو هغه د هغې دپاره مختلف قسمه دوايانې خوري یا یې سرجري کوي او هغه کاڼي وباسي. نو په دې تیر 2 کالو کې زما دا ایکسپیرینس شوی چې څوک هم د ګردې کاڼي والا مریض راغلی او په هومیوپیتیک دوايانو باندې چې کوم دی ورته مونږ علاج کړی، نو الحمدلله ډېر زیات پرفیکټ او ښه ریزلټ یې راغلی دی. ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی نو هغه کاڼي خدای پاک ختم کړي. نو دې اویرنس پروګرام کې په اول مونږ د دې کاڼي په باره کې چې کوم دی نو لږ معلومات درکوو چې دا څنګه جوړیږي، ولې جوړیږي، د دې احتیاطي تدابیر او پرهیز څه دی او د دې علاج څه دی. نو وجوهات خو د دې څه داسې وي چې یا په اسانه پښتو کې زه دا وایم چې دا ګرده چې کومه ده زمونږ وینه صفا کوي، چڼوي او د هغې نه یورین یعنې واړه بول جدا کوي او صفا وینه چې کوم دی هغه واپس وجود له ورکوي. د ګردې چې کوم دی نو کارکردګي په دې کې د یو چاڼ دی، یو فلټر دی او چې کله زمونږ په وینې کې څه خرابې راشي یا زمونږ په ګرده کې څه فالټ راشي یا زمونږ په لایف سټایل کې زمونږ په خوراکونو کې داسې څه تبدیلی راشي چې د هغې سره زمونږ د ګرده په صحیح طریقې سره وینه چڼوي نشي، فلټر کوي نشي، نو مختلف قسمه نمکیات دي، سالټس دي، هغه په دې ګرده کې ونخلي، لکه کیلشیم اکسیلیټ شو، کیلشیم فاسفیټ شو، یوریک ایسډ شو، هغه چې کوم دی نو زمونږ په دغې ګرده کې ونخلي او د هغې نه چې کوم دی یو بایډنګ وکړي، د هغې نه یو سټون جوړ شي او هغه د هغې سرونه هغه نوګدار وي، هغه ګردې له درد ورکوي، تکلیف ورکوي او د هغې نه چې کوم دی نو هغه په سایز کې چې څومره ټایم تېرېږي نو هغه کاڼي غټېدی هم شي. دا خو د کاڼي وجوهات شو. او اوس د دې چې کوم دی نو علاج او پرهیز طرف ته راځو. زیات چې کوم دی نو هغه خو پرهیز پکار دی. نو د دې وجوهات چې کوم دي څه خو نیچرلی یعنې قدرتي طور د انسان په ګرده کې څه فالټ وي او هغه بار بار چې کوم دی نو کاڼي جوړوي او په هغې کې کاڼي کېږي او هغه د دوايانو یا په سرجري طریقه باندې احراج وشي، خو څه وخت پس بیا هغه کاڼي کېږي. په هغې کې که څه د څیزونو نه پرهیز وشي او د څه احتیاطي تدابیر وشي نو په دغې کې کافي حد تک چې کوم دی نو رکاوټ راتلی شي، په دغې کې کافي حد تک چې کوم دی نو علاج کېدی شي. څه زمونږ لایف سټایل دی، په لایف سټایل کې زیات سګرټ نوشي کول، د سوډا واټر او د کولډ ډرنکس زیات استعمال کول، سره سره د چې کوم دی نو پروټین زیات خوړل او سالټ یعنی مالګه چې کومه ده سوډیم کلورایډ هغه استعمال زیات کول. داسې څیزونه دي چې دا د ګردې لپاره چې کوم دی چې د چا په ګرده کې کاڼي کېږي هغې د پروټینو استعمال زیات کوي. نو د پروټینو استعمال سره د یوریک ایسډ د جوړېدو خطره زیاته وي او د هغې نه بایډنګ کېږي او د هغې نه یو کاڼي جوړېږي. یا د مالګې زیات استعمال چې کوم دی هغه هم د کاڼي سبب جوړېدی شي. او اوبه کمې څښل، چونکې د زیاتو اوبو څښلو سره زمونږ په بلډ کې هغه تیکنس نه وي او په وینه کې چې کوم دی د اوبو زیاتوالی وي، په ګردو ته وافر مقدار کې اوبه ځي، نو د وافر مقدار د اوبو سره چې کوم دی نو هغه ګرده هغه کاڼي چې کوم دی ریزولو کوي او هغه خارجي او په ګرده کې کاڼي نه کېږي. یعنې دا یو 3 لازمي خبرې دي چې یو اوبه په زیات مقدار کې څښل پکار دي، دویم چې کوم دی د مالګې استعمال بالکل کم پکار دی. نو غټه غوښه او دالونه چې کوم دی نو دا هم د یوریک ایسډ سبب جوړیږي او هغې سره چې کوم دی نو هم د ګردې هغه فنکشن خرابېدی شي او د کاڼي سبب جوړوي شي. او ورسره چې کوم دی نو
لکه یو څیز مونږ یاد کړو چې په وپر مقدار کې اوبه څښل پکار دي. دویم غټه غوښه او دالونه چې کوم په یوریک اسید باندې اثر پرې باسي هغه کمول پکار دي، او د مالګې استعمال چې څومره کیدی شي نو هغه حد پورې کمول پکار دي. نو د هغې سره بیا چې کوم د ګردې هغه کاڼې وي د هغې هغه جوړېدل وي نو هغې کې کمې راتلی شي. اوس راځو علاج طرف ته. چې کله په ګرده کې کاڼې وشي الټراساونډ کې د هغې رپورټ راشي نو اکثر خلک چې کوم دی د هغې نه ډېر خوفزده شي او ډېر خلک یې سرجري کوي. د سرجري نه پس په دوباره بیا هغه کاڼې کیدی شي، او داسې ما مریضان لیدلي چې 2-3 سرجیانې کړي دي او بیا هم د هغې په ګردو کې کاڼې شوي دي. نو د هغې دپاره زه د خپل اکسپیرینس دلته کې شیر کوم د یو ګډ نیوز په شکل کې چې الحمدلله څومره مریضان زمونږ په هومپیتیک کې د ګردې د کاڼې والې سره راغلي دي. نو که په ښې ګردګي که په ګوسه ګردګي چې کوم دی هغه په هومپیتیک دوایانو باندې د 10 ورځو نه والې تر 15-20 ورځو پورې بالکل په اسانۍ سره وتی شي چې مریض ته هیڅ قسمه تکلیف هم نه وي. چونکې په سرجري کې چې کوم دی ریسک هم ډېر وي، خرچه هم ډېره راځي، او مریض به په کوم دی هغه څونه ورځې چې کوم دی نو هغه بیا په کټ باندې هم تېروي، خپل کار روزګار به ورته پرېږدي. او په هومپیتیک دوایانو باندې سره د خپل روزګار سره د خپل کاروبار چې کوم دی ډېر په اسانۍ سره چې هیڅ قسمه تکلیف به پکې نه وي، او انشاءالله د 10 دن نه والې 15-20 دن پورې په ازارېدی شي. که تاسو زموږ کلینیک ته راتلل غواړئ هم زموږ کلینیک ته راتلی شئ. که تاسو لرې یې زموږ په واتساپ نمبر باندې موږ ته خپل الټراساونډ واتساپ کې د هغې مطابق چې کوم دی موږ تاسو ته دوايانې لیکلی شو، تاسو استعمال کړئ، انشاءالله تاسو کوم کاڼې چې دی هغه غوځار شي. د څو خلکو دا مسئله چې کاڼې خو غوځار شي خو هغه بار بار کېږي، هغې دپاره یو دوايي ده BSH په نوم باندې ده. هغه چې کوم دی که چېرې تاسو په هفته کې یو پیره هم په نیمه پیالې اوبو کې 15 یا 10 قطرې کوئ او غس کې، نو هغې کې دا کار دی چې په ګرده کې څونه شګه یا څومره هغه یوریک اسیډز یا چې کوم دی کیلشیم اکسیلیټ وغیره جمع شوي دي نو هغه تقریبا په هفته کې چې یو پیره هم تاسو استعمالوئ نو هغه ریزول کېږي او هغه خارجېږي. او بیا 5-6 میاشتې مسلسل استعمال سره هغه کاڼې جوړېدل بیا نه هغه ختم شي، او بیا بغیر د هغې د استعمال نه هم هغه کاڼې چې کوم دی نه کېږي. نو دا ډېرو مریضانو ته موږ کړي دي، الحمدلله اوس بالکل ټیک دي. که د دې حوالې سره تاسو ته څه قسمه مسله وي نو هومپیتیک علاج چې کوم دی تاسو وکړئ. هومپیتیک علاج په دې کې ډېر زیات کامیاب دی او ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مسله حل کېدی شي. دې وخت کې زه تاسو نه اجازت غواړم د دې دعا سره چې څوک هم بیمار وي نو خدای پاک دې ورته صحت ورکړي، چې چاته هم څه تکلیف دی، څه مصیبت دی او څه بیماري ده هغه دې خدای پاک لرې کړي، او هر بیمار له دې خدای پاک چې کوم دی نو صحت ورکړي. Thank you so much. Assalamu alaikum.